یو علم دے او بل فقاہت تے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی رمانہ حدیث انما الاعمال بالنیات ذکر کرے دے او هغه حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نقل کرے دے. آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کرے دے. مشایخ ددی نکتہ بیانی فرمائی عمر رضی اللہ عنہ والروایت اول راوڑو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت آخر راوڑو. حالانکہ احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والدیر دی عمر رضی اللہ عنہ والاحادیث کم دی چھ پیغمبر علیہ السلام نے روایت کری دی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے اہدور کا پا ابتدا کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوستلو انتہا کے اشارہ کی بھی دیتا چھ یو فقاہت او اجتہاد دے او بل حدیث دانی دا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پا حدیثوں کے لوئی مشہور محدثو دو پائے محدث بل سو کونو فقیہ ہم اگر فقہ اجتہاد تا نو رسید لائے چکم اجتہاد تا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسید لائے دے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے پا بنا باندے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا اول سٹیج ورکو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آخر تا ذکر. قرآن کے کیا سوچ اکے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومِ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. ستوری پسترگو باندے نظر باندے راضی اگر پارا علم لفظ استعمال کر چھے اہل علم دا پارا جاننے والوں کے لیے مونگا تفصیل سرا بیان کو خو یو کسنا دون مخلوق پیدا کول او اگوی دا پارا مستقر او مستودع دا اگد تفصیل لے. اللہ تعالیٰ جل جلالو امن ولو دے امانت زائے او دے استوگنے زائے دا پیدا کول دا سترگو نا پٹ دی دیتا ور رسیدل دا دا عالم کار دے دا دا فقی کار دے. ذکر فقہا پا دی کے راوستل پا بل انداز باندے. پیغمبر علیہ السلام یو حدیث شریف تے ہاگویو اخپل دین پا بابت کی وضاحت کی توجہ سرے واو رہے چھے کم دین مارا وڑے دے او کم ہدایت مارا وڑے دے دا آگے مثال یہ زمک سرا وار دے چھے زمک پدری قسمہ دا باران اوشی یو زمکی اوبا واخلی اوبا انغری او بیا حقا اوبا چه دازمکا یا اوس کی پزایر خوی اوبا غائب ایک رہے کسوک رہی بلکل بمانی نہیں چه دار تو اوبا وے. خو پیغمبر علیہ السلام دا آگے مثال ورکی چه دا اوبا یا اوس کلے بیا دازمکا دے فصلونو دا گیاگانو دا میوو دا بوٹو پا دے شکل کے دا اوبو زرغونتے ہوئے ورکی. او بل قسم زمکا دا چی اوبن غری نا سکیے نا سٹوری کی خلق ہوتا خلق اخپلا ہم ترین سکی ساروتے ہم اڑی پٹی ہم ترین اوبکئی او دریم ازمکا حقا دا چه باران پوشی او باران اوبا راشی او تیری شی نیس کی او نیس ٹور کوی
وای دا مثال د هغه خلکو دا چې ما دین راوړو او چا زده کو عمل یې په وکړو او چا پروا نه په وکړه. دلته درې مثالونه پکې ښیي. یو هغه مثال دی چې تالاب په شکل کې اوبه راته سټور کړي، او بله هغه ځمکه ده چې اوبه یې وڅکلې، بیا چینو په شکل کې د ټیوبویلو په شکل کې هغه اوبه یې هم راکړې، ورسره فصل هم راته زرغون کو، زما د خوراک او د څښاک انتظام هم ورسره وشولو، زما د تفقه او زما د لذت حاصلولو دپاره میوې هغې هم راته زرغونې کړلې. تاسو نه تپوس کوم، تاسو نه توجه سره یوې اوبه یوې ځمکې تالاب غوندې اوبه سټور کړئ بس، او بلې ځمکې اوبه وڅکلې، بیا ټیوبویل په شکل کې چینې په شکل کې اوبه هم راکړې، ورسره فصل هم زرغون کو، میوه یې هم راکړه، سبزیګانې هم راکړې، غلې هم راکړې. کومه ځمکه بهتره ده؟ دا دویمه چې درته ذکر مې کړه. د اولني مثال محدثانو دی چې احادیث یې ویلي او خلکو ته ښایي، او دویم مثال چې هغه احادیث یې راواخیستل او هغه احادیثو کې کومه فقهي مسله وه په هغې باندې سوچ او فکر وکړو، خلکو ته حدیث په ظاهره ذکر نه کړو، خو د احادیثو کې کومه مسله پرته وه هغه یې خلکو ته ذکر کړه. نو دا د فقيه مثال دی. د ما عزیزانو الله پاک فقيه ته او مفتی ته دونه لوی قدر ورکړی دی چې په محدث باندې هم وړاندې کړی. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د سماتی ته تللی دی، واپس راووتلو. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ورکوټ یې ماشوم دی، کور کې برتن د اوبو موندلی دی، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې ایښی دی چې اوس به بهر راوځي بیا په دې باندې اودس کوي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهر راوتلو، اوبه یې ولید، دا چا ایښي دي؟ میمونه رضی الله تعالی عنها ورته وایي چې دا خو زما خورایي ستا تر زوی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه درته ایښی دی. کله کله ممکن و ماشوم ته داسې غېږه وغوړو او دی راشي او غېږ کې راولو. څونه خوش قسمته بچی و. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم غېږ ورته غوړوي، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه غېږ کې رخلي او وایي اللهم علمه التأویل وفقهه فی الدین یا الہ العالمین. د قرآن پاک د مطالبو او د قرآن پاک د تاویلاتو پوهه ورنصیب فرمایا، او یا الہ العالمین په دین کې فقاهت ورنصیب فرمایا. بله دعا ولې نه ورته کوي؟ معلومه دا شوه چې فقاهت ډېر اوچت دی. من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. اوس راځو د دارالافتا والتحقیق ته چې اهل علم ته الله پاک لویه درجه ورده، بیا په هغه کې فقهاو ته الله تبارک وتعالی لوی مقام ورکړی دی. مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه، مفتی شاه خالد صاحب دامت برکاتهم العالیه خواته زما تعارف کولو، او ورته ویل چې مونږ کله فتوا ولیږو او دته ورولېږو نو دی تصویب وکړي او هغې مشورې دپاره ورولېږو. دی وایي چې دا فتوا زما هم دی، زموږ حوصلې اوچتې کړي. ده خو دا وویل که نه ټیک ته یې رالېږلي دي، خو دا دوی حسن ځوان دی ما سره سې، ورنه من آنم که من دانم.
ما ته چې کله هم مسله پیښه شي اما سره وخت نه وي اکثر زه ډېر زیات مصروفه زندګي والکاس یم زما ملګري راته وایي چې دونه منډې تړلې وایي خدای بنده چیرې لږ آرام کا ورته آرام به انشاءالله په قبر کې واسي عمران خان ویلي چې قبر کې به آرام وي ورته هلته به آرام کوو انشاءالله نو آرام زندگی د پاره مونږ دې ته دې دنیا ته دې د پاره نه راغلی چې آرام سره دې دنیا کې کچېرې مونږ تاسو د دین خدمت او څه ځان سره واخیستل انشاءالله بیا په قبر کې الله پاک مونږ ته آرام راکړي الله دې وکړي چې مونږ تاسو ټول قبر کې چین او سکون زندگی میلاو شي بیا زه مفتی صاحب ته خاص د پرسنل پاغه باندې د خاص په پرسنل په واتس اپ باندې زه استفتاء ورته راولېږم خدای دونه شفقت کوي مینه کوي ما خیال دا وي چې لکه نور کارونه پرېږدي طالبانو ته چې الله دا فتوا حل کړي دا مسله حل کړي نو هغه استفتاء چې زه ورولېږم ډېر زر انداز کې ما ته جواب میلاو شي او بل ملګري ته جواب ورولېږم ما دونه اعتماد دی په یوه ورځ مې یوه فتوا ما ته خپله څه مسله را پېښ شوې نو خپل ځان باندې مې خپله اعتماد نه کېدلو ما ویل کېدای شي ما د ځان دپاره مې دا مسله جوړه کړې وي نو زه ډېر زیات خفه شوم عام ګروپ کې مې هم ولېږله زموږ یو ګروپ دی مجالس الفقهاء العالمیه نو انشاءالله العزیز دا ملګري به بیا پکې ایډ کړو تقریبا 9 ملکونه علما دي پکې په فتوا باندې څه مسله راشي په هغه باندې بیا موږ یو تر بله ډسکس کوو بهرحال نو هغې ته مې ولېږله هغوی فتوا را ولېږله او ډېر لوی معتمد مدرسې والی را ولېږله بیا ما دوی ته رالېږلې وه ما ورته حضرت تاسو دې په بابت کې څه وایه نو دوی هم هغه انداز کې فتوا وه ما ورته بس ټیک ته اوس مې ایله تسلي وشوه چې ځان دپاره مې دا مسله نه ده جوړه کړې مسله